السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه شیرین زاده یم. دا ټیم چونکې په دنیا کې یو غیر یقیني صورتحال دی او د ایران، اسرائیل، امریکا جنگ، هغه ایشیا هم او خلیج ممالک هم او یورپ هم په خپل لپیټ کې راغستې دي او خلکو ته تشویش یو دغه ښکاریږي. هر سړی په دې باندې د تشویش اظهار کوي او دا وایي چې دا جنگ که داسې جاري نو دا به مخکې ځي او نور به خلک په دې کې په لپیټ کې راځي او نقصانات به نور هم مزید کیږي. 15 ورځې وشو. په دې 15 ورځو کې په ډیر تعداد باندې چې کم دی نو مړی پکې وشو. یعنی په امریکا کې یو انساني حقوقو تنظیم دی، هغه دا وایي چې د 12 مارچ پورې، یعنی د 12 مارچ د اختتامه پورې په ایران کې کم از کم 1858 کسان چې کم دی نو دا وجلې شوي دي، چې په دې کې 1286 دا چې کم دی نو سویلین دي، عام خلک دی، او 199 پکې چې کم دی دا پوجیان دي. د نقصاناتو هم مختلف جایزې دي، خو یو خبره تاسو ته په دې ځای کې کومه چې لبنان چې کم وزارت صحت ته داغه مطابق دا وایي چې اسرائیل چې تر اوسه پورې کم تصادم جاری دی، د کمې حملې کړې دي، نو په دې کې چې کم دی نو 773 کسان چې کم دي په دې کې وجلې شوي دي او 1933 چې کم دی دا پکې زخمیان دي. نو تاسو اندازه وکړئ چې جنگ خو د ایران، د امریکا او د اسرائیل لبنان ته پکې دا دی ورسېدو. ښه په دې کې چې کم دی که تاسو وګورئ نو مطلب دا متحده عرب امارات چې څومره دغه د ریاستونه دي هغه هم په لپیټ کې دي. نن پکې مطلب دا فجیرا ته چې کم دی نو دغه ورسېدو، هغې کې هم هلته حمله شوې ده د ډرون. نو مختلف علاقو کې دا حملې روانې دي او خاص کر د تیلو چې کم تنصیبات دي نو نن چې کومه یو اهمه جزیره ده هغه کې هم مطلب دا دی چې امریکای صدر وایي ټرمپ چې هغه باندې موږ حمله کړې ده او 99% چې کوم د ایران کم پوجي دغه دي نو هغه موږ په نښه کړي دي او دغه پوجي صلاحیتونه لکه د حمله صلاحیتونه موږ ختم کړي دي. نو که تاسو دغه جزیره وګورئ نو دا د متحده عرب امارات او د ایران طرف ته په دې نقشه کې که تاسو وګورئ نو دا لکه بالکل دغه یو دغه د دینه تقریبا وایي چې 90% د ایران تیل د دې ځینه دنیا ته سپلای کیږي. نو دا هم خبرې کېدای شي چې یاره دغه جزیره چې کم دی نو امریکا قبضه کی یا هغې ته پوځیان ورکوز کی. خو تر اوسه پورې د تیلو هغه دغه چې کم دی صدر ټرمپ صاحب دا وایي چې یاره د تیلو هغه کم ډیپوان چې دي یا د تیلو چې کم دغه دي نو دغه دغه ولا موږ په نشانه نه دي دغه کړي که بالفرض که ایران دا کومه چې مین جزیره ده دا هرموز کم ګیټ چې دی لکه دا لاره چې کم ده که دا کولاو نه کړه ایران نو بیا به موږ دغه جزیره کې چې کم د تیلو تنصیبات دي هغه به هم ولو. او دې خوا ته ایران دا دمکې ورکړې ده چې که بالفرض که زموږ د تیلو ډیفان یا دا شیزونه وویشتی شو نو بیا به موږ په خلیج ممالک کې به هم هغه تیل په نښه کوو او په اسرائیل کې به هم هغه تیل زیګونه په نښه کوو. تر اوسه پورې لکه په ایران کې بجلی شته، صدر ټرمپ دا وایي چې که زه وغواړم نو په یوه ګنټه کې دننه به ټول ایران چې کم دی نه دا په تیاره کي. نو که بالفرض که دغه سویلین زیګونه کم چې عوامو خلکو ته سهولت ته که هغه زیګونه په نښه شي نو بیا به خلکو ته ډېر زیات تکلیف وي. نو اوس دا جنګ روان دی، خو په دې کې یو بله خدشه دا هم ده چونکې متحده عرب امارات لا خلیج ممالک له خو الله تعالی تیل ورکړي دي خو د اوبو سره ډیره زیاته کمی ده. نو بالفرض که دغه اوبو د دې سره چې کوم د اوبو را ذخیره ده که دغه ځګونه څوک په نښه کي نو بیا به لکه مطلب دا دی چې ډیر غټ نقصان به وشي، ځکه چې د انساني بقا لپاره خو ډېر ضروري دي. نو دا جنگ چې کوم دی ډیر دغه طرف ته روان دی، کشمکش طرف ته روان دی. الله دې خیر وکړي او خلک دا دعا کوي چې یاره دا جنگ په څه طریقه باندې اوس ودرېږي، ځکه چې د دې څه نتیجه تر اوسه پورې راونه وته. په تېر شو 15 ورځو کې ډېر شه سویلین پکې مړه شو، تقریبا 8 کسان چې کم دی نو د امریکې مړه شو پوځیان او سویلین دي پکې 4-5 پورې جازونه رارتاو شو. دغه هم پوره نقصان روان دی. داسې د متحده عرب امارات چې کم سیاحت ته په هغې باندې هم ښه پوره اثر پرېوته. خلک مطلب دا دی هغه تله راتله د جازونو شډول چې کم دی نه هغه بالکل وران دي او خلک لکه کم په خلیج ممالک کې چې کم خلک اختر لا پاکستان ته یا خپل ملکونو ته ځي نو هغوی ته هم مشکلات دي په ټکټونو کې او په دا کې ریټونه ډېر زیات ګران شوي دي.
نو مسلې ډېرې زیاتې دي. فلحال ایران هم په خپل دغه باندې ولاړ دی، هغه هم دمکې ورکوي چې زه هتیار نه غورځوم او مطلب دا دی زه به جنګېږم. اسرائیلو او د امریکې حمایت کوي، نه خلکو جهازونه به چې کوم دی نو هغه به زه د هرمز د ګیټ نه یا د دغې لارې نه به زه اجازت نه ورکوم. فلحال په دغو یو قبضه ده او کوشش دا روان دی. فرانس هم په دې کې لګیا دی، مذاکرې دا کوي چې یاره دا لاره کولاو کی. پاکستان په کوم په یو شکل لګیا دی. د پاکستان وزیر اعظم او آرمی چیف چې کوم دی نو هغه هم سعودي عرب ته تللی او هلته کې ملاقاتونه شوي دي. نو په دې ټایم کې که تاسو وګورئ د پاکستان یو ډېر اهم رول جوړیږي او دلته کې د پاکستان او د افغانستان خطه بیا ګرمه شوې ده. یو 2-3 ورځې 4 ورځې سړه وه، بیا پکې حملې وشوې. نو پاکستان چې کوم ایرپورټس ته هغو هلته کې دا دغه وکړو چې موږ په افغانستان کې د دې چې کوم پوځي ځګونه دي هغه موږ ټول په نښه کړو. داسې بیا هغوی دا دعوه وکړه چې یاره موږ په ډرون په ذریعه باندې پاکستان کې 2-3 ښارونه په نښه کړو، پوځي تنصیبات یې په نښه کړو. خو د پاکستان چې کوم دغه دی یا د ترجمان دی هغه دا وایي چې یاره موږ څه نقصان نه دی شوی او لکه څه دغه نه دی شوی، او دا هم د دې خپلې لکه خپل لاسو چې کوم جوړی هغه محدود قسم کې دغه ډرون دی، د هغې دومره اثر نشته. او ما ته خو داسې ښکاري خلک داسې وایي چې یاره دا د پاکستان نه چته اوچتې شوي دي او په دې دغه باندې دا حمله شوې ده که نه. خو بهرحال هغه چې کوم زموږ د پاکستان دفاعي ادارې دي هغه هغوی ناکامه کړي دي او تر اوسه پورې څه داسې نقصان ظاهر نه دی. خو په کابل کې او په مختلف علاقو کې چې کومې حملې د پاکستان طرفه شوي دي نو هلته کې د نقصاناتو اطلاع ده. خو دا یو خبره ده، زه په دې ځای کې دا ظاهروم چې د پاکستان او د افغانستان چې کومه شخړه روانه ده نو دا به مخکې سعودي عرب به پکې راودانګل، متحده عرب امارات به پکې راودانګل، قطر به پکې راودانګل، ترکیه به پکې راودانګل. نو اوس هغه په خپل ځان دي جو مطلب دا دی خواته د دې دواړو د روغې څه پروګرام نشته. هغه وایي چې اوس موږ په خپله باندې په خپل دغه اړم یو او دلته کې دا دواړه چې کوم دی د یو بل سره لګیا دي. اوس زه به دلته یو خبره د خپل طرف نه شیر کړم چې په افغانستان باندې که پاکستان ډېرې زیاتې حملې وکړي نو خو هسې هم کنډرات دي، هسې هم هغو ته نقصان دی. خو که موږ سره دلته کې لږ غونته نقصان موشي نو زموږ د خو د شیشو ښار دی، لکه موږ خو دومره زموږ خو آبادي ده د افغانستان په شان خو نه دی که نه. نو زه یم چې یاره دا جنګ خلک دا هم وایي او ډېر په دې خیبر پښتونخوا کې خو زه دا اورم او دا په ټویټر باندې او په مختلف فیسبوک باندې په دې باندې زه ګورم په واتساپ ګروپونو کې چې یاره دا جنګ په سوزن باندې هم ودرېدی نو دا به هم ښه شي، بیا پاکستان وزګار شي. لکه د دې ترمنځ به د ایران او د امریکې اسرائیل ترمنځ چې کوم جنگ روان دی نو په دې کې به یو رول پلی شي. په بله دا کې دا خبره ویلی کېږي چې سعودي عرب د پاکستان سره مطلب دا مشترکه یو کوشش کوي چې یاره دا جنگ په سوزن باندې رکاو شي. نو په دې ټایم کې چاپیرچل باندې جنگ روان دی. موجوده خو دا اطلاعات چې پاکستان کې د تیلو چې کومه اضافه وه هغه په ځای باندې ولاړه ده او نور ریټ نه سیوا کوي. دا هفتې دی یو ریټ دا کړی چونکې دوی والا سم په جام باندې جړق ورکړی دی 50-55 روپۍ خو لو شی دی نو هغې له هغه دومره ضروري نه ده چې یاره مزید دې پکې نور هم اضافه وکړي. خو بهرحال په دې باندې څه اعتبار نشته، دې اضافه کولی شي ولې چې دې سره خو نور څه نشته، خو یا بجلی ده یا تیل دي، دا دوه شیزونه دي ګرانۍ عوامو ته وایي تیار شئ مطلب دا موږ له راکوئ چې خورئ که نه. نو په دې حوالې سره لکه ډېر زیات تشویش دی د خلکو. چین په دې حوالې سره څه رول پلی کوي، په دې حوالې سره لا تر اوسه پورې د هغه څه عام دغه نه دی راغلی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کومه شخړه روانه ده په دې کې هغه څه رول پلی کولی شي. ولې چې چین دا نه غواړي چې یاره افغانستان د دې خواته خراب شي او د افغانستان کې د هغه چا حکومت راشي یا د هغه خلکو حکومت راشي چې هغه امریکې ته جوکاوي. نو چین هیڅ کله هم دا نه غواړي. چین دپاره هم دا سوټ کوي چې یاره په افغانستان کې د یو پرامن ملکی او مطلب حکومتي او هغه دی لکه چونکې چین په دې افغانستان کې پوره انویسټمنټ کړی دی او هغه غواړي چې سی پیک په دغه طرف باندې نورې وستري یا ستونو ته وباسي که نه. نو په دې حوالې سره پوره تشویش دی خلکو ته او د تیلو په حوالې سره هم د ملک کې چې کوم دغه روان دی مهنګایي او لهر روان دی نو خلک په دې کې په ډېر زیات په تشویش سره دي. خلک دا غواړي
چې یاره دا جنگونه ودرېږي هر طرف ته چې کوم دی نو په دې کې د مسلمان نقصان دی، که په افغانستان پاکستان دی او کاغه ایران دی او کاغه سعودي عرب دی او کاغه خلیجي ممالک دي امارات دي، دا ټول نه پدې کې هر طرف ته نقصان دی. زه خو څونکه ما په دې دسمبر او نومبر کې ما د عربو اماراتو دوره کړې و، الته چې کوم رونقونه مال دلی نو مطلب دا غزه زړه نه نوزي او زه دا غواړم چې او خلک هم دا غواړي چې یاره دغه خلک دي الته په روزګار زمون پکې په لکاو خلک په روزګار دی، الته کې څوک د سیاحت سره دي، څوک د مختلف شوبو سره وابسته دي، نو هغه ټول چې کم دی نو که دغه خلک موږ ته بېروزګاره شي ولې چې په اماراتو کې کاروبار ختم شو خو ظاهره خبره ده چې بیا به دلته کې دغه جوړیږي نو راځي به خپل ملک ته نو دلته څه دي دا خو هوټل دی هلته موږ څه وګټو دغه کو نو دلته بیا خرڅ کو، نو خدای پاک ته دا جنگ د خیر سره ختم کی په خیر خیرت سره او د خلکو چې کم نقصانات شوي دا غي د الله تعالی په سنه شکل کې ازاله وکي، کم شیطان شوي دی هغه د الله تعالی او بخي دا درجات دی الله بلند کی. او دا ما هو سویلین اول قصه وکړه چې دونه کسان په دې جنگ کې تر اوسه پورې د 12 مارچ پورې لکه دا افیشل چې کوم د امریکای د هومن رائټ یا د انساني حقوقو تنظیم دی دا غي دا وینا ده. نو لبنان په دغه علاقه باندې هم جنگ روان دی، په دلته په ایران کې هم روان دی او مسلسل د حمله روان دي او ایران چې کوم حمله کوي نو هغه تقریبا که زه وایم نو 30% یا 20% به په خپل ځګونو غورځيږي، بقایا 80% او دا خو هغه ناکامه کیږي. ډرون چې کوم دغه دي نو مطلب دا چې هغه هر یو ملک چې لګیا دی هغه دا کوي. روس په دې حواله سره تر اوسه پورې هغه خو دغه یو پر امن غونته کې وینا کوي خو کل کر میدان ته ناراضي ولې چې داغه د یوکرين سره الته جنگ روان دی نو هغه دا نه غواړي چې یاره مطلب دا دغه توجه د ډیوایډ شي، هغه صرف په یوکرين باندې فوکس ته او الته کې چې کم د اسلحه جوړیږي یا دا کم شزونه جوړیږي چونکه ایران به هم رشیا ته ډرون ورکول نو هغه دغه چې کومونه هم بند شو اوس اخواته سکیږي دا جنگ کم طرف ته زی الله دې خیر را پېښ کی. خو زب نور سو مال راکې اجازه په لوی الله سپارم د الله په امان.